نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله جل جلاله فرمایلی دی په زمانه مې د قسمې چې په دې کې هیڅ شک نشته چې انسان په تاوان کې ده، مگر نه ده په تاوان کې هغه څوک چې ایمان یې راوړی او نیک کارونه یې وکړو. د زمانې د ابتدا او د انسان د پیدایش سره یو ځای الله تعالی د دغه دوه شانو لکه ایمان او عمل صالح د پر کولو دپاره پیغمبران راستولی دي. هیڅ یو قوم نه ده تیر سوی چې پیغمبر نه وي ورته راغلی. هر پیغمبر د الله تعالی په خپل زمانه کې د آسماني امانات پوره حفاظت کړی ده او د ایمان او عمل صالح د پاره نمونه پریښي دي. په اخر کې الله تعالی و ټول دنیا ته د امانت د حفاظت او ایمان او عمل صالح د پاره نمونه رسول مقبول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. په تحقیق سره ستاسي د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترینه نمونه ده. اوس که انسان خپل ځان جوړ کی برابر د دغه نمونه سره بشک د خسران او تاوان څخه خلاص سو او کامیاب سو، او که ځان داسې جوړ نکړي بشک به په تاوان کې راځي. ځکه په دنیا کې که یو سړی و خیاط یو ټوکر یې کپړه راوړي او خپله بله زړه جامه جوړه ورسره د پاره د نمونې وروړي او دا ورته ووایي چې دا جوړه به د دغه نمونې مطابق را جوړوي. اوس که دا خیاط لږ د هغه نمونې څخه غلطي وکړي په ګریب کې راځي چې ما خو و تا ته نمونه یې شوه، دا دې ولې غلطي کړې ده. نو څوک چې د الله د رالېږل سوي نمونې څخه مخالفت وکړي ولې به الله په ګریب کې نه راځي؟ ولې به د تاوان او خسران سره نه مخامخ کیږي؟ قال حذیفة رضی الله عنه ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. علیه الصلاة والسلام فرمایي بېشکه امانت نازل سوی دی په هغه زړو د خلکو کې، بېشکه امانات نازل سوي دي په زړو د خلکو کې، بیا دوی پوه سو د قرآن څخه، بیا خبردار سو د حدیثو څخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن د زړه مثال د مځکې سره ورکړی ده او د الله تعالی مثال د مځکې د مالک سره ورکړی دی. د قرآن او حدیث مثال د باران سره ورکړی دی. د مؤمن د مثال د کشتګر سره سو. اوس که مالک د مځکې کشتګر ته تخم ورکړي هغه یې وکري لیکن نه یې اوبوي، ضرور به دا تخم په مځکه کې وروست او برباد سي. نو هغه همدغه رنګه که مؤمن دغه امانت په خپلو اعمالو سره اوبه نه کړي خامخا به دا تخم چې امانت ته ضایع او بربادیږي. نو اوبولې د قرآن او حدیث په عمل په علم شکی، ځکه حق تعالی په صورت عصر کې نیک عمل پر ایمان عطف کړی ده. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دا عطف تقاضا د مغایرت کوي. نو یوازې په ایمان سړی نه خلاصیږي چې نیک عمل ورسره نه وي. چې خالی په نامه مسلمان او نیک عمل نه ورسره کوي، لمونځ نه کوي، روزه نه نیسي، حج نه کوي، زکات نه ورکوي او دغه رقم نور څه فرایض پر تا باندې وي هغه ته نه کوي، نیک عمل نیک کارونه